السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. نننۍ ویډیو زمونږه د هر قسم حاجت په باره کې د ډیرو ملګرو کالو کړي را قاری صاحب مونږ ډېرې وظیفې کوو خو زمونږ حاجت نه پوره کیږي. مونږ ډېر زیات نوافل کوو، مونږ ډېر وظیفې کوو، زړه مو ستړی شو خو زمونږ د ارمان نه پوره کیږي. قاری صاحب څه وظیفه راته وښایه. نن هم یو کس کالو کو یاره قاری صاحب هر قسم وظیفه مې وکړه او ستاسو وظیفه هم زه کوم خو قاری صاحب زما څه حاجت چې د ضرورت دی هغه نه پوره کیږي. د هغې دپاره یو بهترین او اسان عمل دی، ایاک نعبد و ایاک نستعین حسبنا الله ونعم الوکیل. دا وظیفه ده، دا به کیسنګ د دې طریقه څه ده، ویډیو را سره پوره ګوره انشاءالله ډېره پیدا به کیږي. خو د دې نه مخکې یو خبره کول غواړم چې د خپلو منځونو پابندي وکړئ. جي کله چې په کوم کور کې منځ کیږي که نه، یو انسان منځ کوي د هغه زړه به خوشحالی، او چې کله یو انسان منځ کوي دا د الله حکم دی، نو الله جل شانو حکم ته منې په ټیم الله به ستا ضرورت ستا حاجت هغه به پوره کوي. نو خپل منځونه اول صحیح کوو. دا زه اکثریت ویډیوګانو کې هم چې خپلو منځونو ته ډېر توجه ورکړئ، منځ چېرته مه قضا کوئ. مین خبرې ته راځو، ویډیو را سره پوره ګوره. اکثریت خلک نیمه ویډیو وګوري او نیمه پرېږدي، نو په څه باندې پوه نه شي، هغه وظیفې هغه طریقه زده نه کړي، بیا موږ ته واټساپ کې یاره قاري صاحب موږ خو پرې پوه نه شو. نو ویډیو پوره ګوره انشاءالله ډېره پیدا به مو کېږي. نو د هر قسم حاجت لپاره ایاک نعبد و ایاک نستعین حسبنا الله ونعم الوکیل ونعم المولى ونعم النصير. کدا ور سره وي ونعم المولى ونعم النصير، کدا ور سره وي او مم ټیک تک نه وي اس خبر نه ده. حسبنا الله ونعم الوکیل ایاک نعبد و ایاک نستعین. د دې وظیفه ده 313 مرتبه به ده هر ورځ وي. یا داسې ایاک نعبد و ایاک نستعین حسبنا الله ونعم الوکیل. دا به څنګه کې د دې طریقه څه ده، نو دا ته زه په دې ویډیو کې پوره ظاهروم چې دا به دغه شان کې د هر فرض مونځ نه بعد به 313 مرتبه وي. که هر فرض مونځ نه بعد نشي ویلی په ورځ کې د ماسخوتن د مونځ نه بعد او د سحر د مونځ نه بعد دغه وظیفه به کې ایاک نعبد و ایاک نستعین حسبنا الله ونعم الوکیل. دا به 313 مرتبه وي او بیا به ځان له دعا کې انشاءالله د الله په حکم سره په 3 ورځو کې دنه به الله جل شانه ستا هر قسم حاجت پوره